اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. قابل قدر سامعین و ناظرین، امام باقر علیه السلام شهادت حوالی سره غواړم څو خبرې وکړم، چونکې ورځ د مولا امام باقر علیه السلام شهادت فرسته دی حوالی سره غواړم څو خبرې تاسو خدمت کې عرض کوم. 18 تاریخ د جولای او به تاسو په دې 20 جولای باندې د عرفه ورځ دی. هغه خپل اهمیت ته د بابا مسلم شهادت دی کې دوی عرفه والا ذکر هم ده سه ان شاء الله کلیب تاسو دی حوالی سره دته پیش کی ادران بنگش غبا وکسوی. امام باقر علیه السلام څه د موتوس پنځم امام ده، امام محمد باقر علیه السلام څه مولا امام باقر رسن ته باقر نه ځکه چې هغه علم کې شگاف چاله ده، د علم گهراو تر رسیدل ده، د علم ته تر رسیدل ده. واقعا که عالم اسلام باندې احسانات هغه د مولا امام باقر علیه السلام دي. هغه کې چې بنی عباس او د بنی امیه جنگ ډیر شدت سره وو. بنی عباس کرسي رسیدلې د پاره، بنی امیه کرسي بچولې د پاره، خپل منځو کې کشمکش او نزاع کې و، جنگ کې و. مولا امام باقر دغه وخت نه ډیره خاف کلی فایده او چاته کړله او ډیرو شاګردانو تربیاتو کې شو. حتی د مسجد نبوي کې به سینکړو محدثین هغوی به خولي کې اندا جمله وه چې قال امام باقر، امام باقر دی رسول الله د دشمن سره، یعنی دوره هغه حدیثونه به دغه امام نه نقل کېدل. زه یوه واقعه دی حوالې سره بنام بلکې دوی واقع بنام ستاسو وکړو چې امامات دپاره واقعا یو شجاعت او یو علم ډیر واقعا ضروري دی. لیډرشپ پکار دی مو باندې هغه کس وکړي چې هغه علم کې اساني نه وي یا هغه شجاعت کې اساني نه وي. د هشام دربار دی، مولا امام باقر رسول رسید دغه دربار ته. هشام اراده دغه وه چې مولا ته نعوذ بالله شکست ورکړي. هغه وخت امام باقر رسول سپینګیری دی، ورته د کا هشام د ورته کا چې مولا امام باقر زه غواړم چې نن تا سره تیر اندازه کې یعنی غشي وشتلې کې مقابله کوم. امام د کا د امام عمر د داسې وخت کې تیر شوی دی، زه سپینګیری یم، زه بیا تیر اندازې زه بیا غشي وشتله نخ کې وشتله. دا هشام نورا خوشحال شو چې شکر دی مولا دا خبره وکړه چې زه سپینګیری یم، زه نشم کوی نعوذ بالله من ذلک. نو مولا مجبور کو ته به ما سره خامخا تیراندازي کوي. ویله صحیح دی ټیک دی، مجبور کو. مولا ته لنده کېښلله، غشی ورته کېښلله څه اوس به نعوذ بالله مولا هغه نخ کا خطا کې مکه د امام ابروزی سره شي فانوس بن के जिसकी हिफाजत हवा करे वो शमा क्या बोझी जिसे रोशन खुदा करे न मौला द खुदे व शामद द हिदायत दियाग शिकस्त तालम इस्लाम शिकस्त है. مولا امام باقر علیه السلام لیندی کې غشه کې خللو څنګه چې کوم ځای ناخ کا او د ناخ کې بالکل سنټر څخه قلب ناخ کا نوته دی ناخ کې کوم زړه ما سنټر باندې غشه په وشتلو. بل غشه راوخستلو. عجیب خبره ده چې دویم غشه د اول غشه تخې باندې ولګیدلو، دریم غشه راوخستلو د دویم غشه تخې باندې ولګید، څلورم دریم باندې، پنځم څلورم باندې، شپږم پنځم باندې، وام شپږم باندې، اتم وم باندې، انام غشه د اتم غشي تخې باندې بالکل ولګېدل. یعنی گویا تا ته بوریانه داسې وکړل چې د انه غشي یکیو غشه دی. بالکل دربار څه دی حیران. هشام به عنوان یو حکیم هغه حیران متحیر ستویله مولاد مو خود غشو هغه نه کو. بهرحال دا د ما بای هات کا کیل دی تازه مجبور کوم کني مو بیا تیر اندازي نه. دا یوه ښکلي نمونه د مولا امام علیه السلام باقر علیه السلام. دویمه ښکلي نمونه دغه څه یو ځای کې هغه غار دی، هغه خمسې نه به کال کې یو ورې د عیسیانو کوم عالم و اسقف هغه به راوتلو کال کې یو ورې دا جمګټ جمع غفیر به دغه عیسیان به مختلفو ځایونو ورته راتلله. مولا امام باقر علیه السلام خپلو ملګرو سره ویرغلو، جامع کې ورسره کېنستلو. چې کله امام باقر علیه السلام نوراني چهرې باندې نظیر پرېوتلو ورته د کا ته عالم که جاهل یعنی جهالت شکارې. مولا د ورته کا چې زه جاهلانو نه یم. ډېره ښکلې جمله ده دا هم. خو ویله سوال زه کوم که تی وکړه مولا د ورته کا خو سوال ته وکړه. نو هغه عیسائی عالم د ورته کا چې تاسې مسلمانو عقیده ده دی چې جنت کې خوراک چکاک شته خو لیکن
واشروم باتروم نشته، یعنی تش متیازې ډکې متیازې نشته دي. دا څنګه کېدای شي چې جنات کې خوراک شکوک وي تش متیازې ډکې متیازې نه وي؟ او ایدی مثال د سره شته. مولا امام بخیر علیه السلام د کو چې ایدی مثال ایده قدرت نمونه پروردگار دنیا کې خیری دی. د مور شکم کې انم میاشتې هغه بچای هغه جنین د مور ولا هغه خوراک کوي، خو نه تش متیازې شته نه ډکه متیازې شته. چې پروردگار متعال دا قدرت لري، دا قدرت اظهار دغه دنیا کې کړي د مور شکم کې زبشه خوراک شکو کوي، خو لیکن تش متیازې ډکه متیازې نشته. اخ خدای د پاره دا به ډیر اسانه دی چې جنت کې هم خوراک شکو کوي تش متیازې ډکه متیازې نه وي. ایسا یعنی بالکل د خاموش والو. بیا یې سوال وکړو چې تاسو مسلمانو عقیده دغه دی چې جنت کې خوراکونه شته دي، مثلا معنا دی انور دی خوراک کمیږي نه، مغای و معنا دی زر وری خو خو کمیږي نه. دو څنګه کېدل شي؟ مولا دا کوي چې دې مثال دنیا کې شته. ایوا شام ولګوا هغه نه زر شام یو لک شام ولګوا د اول شام نور هغه می هغه کوم ور دی هغه ور سره نه ختم کیږي، یعنی وی شام نه کته زر شام لګي هغه ور بیا ور پلځ کی دی. چې کله خدای دې علم دنیا کې دا کوي چې وی شام نه زر شام ولګوا د اول شام ولا نور سره نه ختم کیږي. نو پروردگار دیا کوي چې جنات کې ایوی مرنی نه بار بار خراکو کا ختم نشي. دا شی د اسلام عزت، د اسلام افتخار. هغه امام بخیر علیه السلام متوخیلو ځکه چې اسلام نه بعد اورز راشي بیا غوځه کې زو ته ولاړ. ځکه خلیفۃ المسلمین عمر ابن خطاب دا خطاب کړی دی چې خدای هغه ځای کې مو دا حیات مارو کې چلته مشکل راشي مو سره ابوالحسن علی ابن ابي طالب نوی. یعنی مقصد ما دغه دی صدقه خلخانی عزت د اسلام و دین ستل دی. ځکه پیغمبر هم دغه 12 اعتراف کړی دی چې عزیزا للاسلام امام علی نوانی ستا امام مهدی علیه السلام پورې عزت اسلام دی ورکه هغه دغه خلخانی ورکه. ازگه جابر بن عبدالله انصاری صحابی رسول ده، پیغمبر دو تا جابر ایتو دیر ستر عمر ده، خو ایما پینزام زوای ده کل ایما ملاقات کل ایتو ملاقات سوشی محمد نماده ایما پنمی ده ایما خونتا لقب تا باقر ملاو شده باقر العلوم ایما طرف نغت السلام کوا. وقت تیری کی جابر د مدینه محلو کې آغا وړو کې بچه والی دلو څه خوشبوئی محمد دو نرسی عطر علی دو نرسی انداز ائمه اطهار علیهم السلام څخه د انداز کې ولې د لوغيږي او نه توکړل ست محمد باقر ویلا اوسه عمل سه ایتو نک ایتو سلام مو په زری تو ترستاولې ده زبدو ته نک ترام السلام کا السلام علیک ایها الباقر. لذا دا یو سنت د رسول الله د سمو هر المنزل ورسته خپل امامانو ته سلام کو السلام علیک یا ابا عبد الله السلام علیک یا علی ابن ابي طالب اندشون سره نور امامانو ته سلام کوله. دا عظیم مولا سنن شهادت ورس ده جنت البقی کی نن هم دیدی ویران کابر دیدی مسلمیات ذکر کوي. پروردگار بدا دعا کو چې خدای دې د غړان کابر جوړولې توفیق مو ته نصیب کی. مټول مسلمانانو د پاره دا عظیم مرقد د عظیم مزار او د اسلام عزت او افتخار ده. دی حواله سره غواړم یو څو حدیثونه د مولا سره ډیر سرو زارونه زیات قیمتي دي او دوستانو تاسو د پاره ما د پاره که تاسو سره زار دي که تاسو سره ډایمنډ دي تاسو سره هیره دي تاسو سره بنگلی دي تاسو سره پیسې دي خو که د امام بخیر علیه السلام حدیث ته نزده ګویا تاسو ریچې نشته دي. ځکه هر یو حدیث سرو زارونه افضل ده. مولا امام بخیر علیه السلام یی خذوا الكلمه الطيبه ممن قالها وان لم يعمل بها. خا خبره پاک خبره چې چا وکړله چوک ویلی نوی کافر ویلی نوی مشرک ویلی نوی تنوای خلا خا خبره چې چوک ویلی نه کوي خا کتاب چا ویلی نه دی لیکلی رایټر یار چوک ویلی نوی خو څه ښې جملې دي ښه سنټنسز دي ښه الفاظو باندې مشتمل دي وزندار دي علمي دي اته نه واخله. و ان لم يعمل بها چاهي که هغه ونه عمل نه کوي تا غوسه کار نشته تا هغه کلماتو سره کار ده تا هغه خو خبرو سره کار ده. یو شی چې نن اسلام دې ترکه باعث جوړیږي هغه ده که کفارو ښه خبره وکړله ښه کتاب یې ولیکلو ښه جمله یې دی ته نه واخلې زندگی عیسی جوړه کا. د امام بخیر رسم نصیحت دی مو د پاره. بل خپل جمله د امام بخیر علیه السلام دا ده چې کوم سړی ګناهونه کوي هغه حقیقت کې خدای پیژندل نه دی که شا پروردگار رو پیژندل هغه ګناه نه کوي د خدای عظمت کو ته معلوم شو هغه ګناه ویل کوي. ما عرف الله من عصا اکثر سره خدای پیژندل نه دی هغه د خدای معصیت کوي خدای خبره نه مني چې خدای خبره نه مني حقیقت کې هغه خدای پیژندل نه دی. ګناهګار انسان حقیقت کې د خدای عظمت نه دی خبر.
بل ښکلې جمله د مولا هغو کسانو دپاره دی چې هغه علمي سطح لري، هغه سکالر دی، هغه علما دي، هغه پوی دي. هغوی په باره کې امام علیه السلام یایي چې لا یکون العبد عالما، عالم به تعالی جوړ شي چې حتی لا یکون حاسدا لمن فوقه، چې هغه کس ته نه علم کې پوس دی هغه سره حسد مه کوه، ولا محقر لمن دونه، هغه ته نه علم کې لاندې هغه ته سپک نظیر مه کوه. عالم هغه دی چې اپنے سے اوپر هغه سره حسد نه کوي، او دې نه سے علم کې لاندې دی هغه ته سپک نظیر نه کوي. دین علاوه یوه بله جمله چې نن وحدت بین المسلمین، وحدت بین المؤمنین هغه انتهایی ضروری دی. مولا امام بقیر علیه السلام دی حواله سره یې من ترک الجماعه رغبتا عنها، چا کچیرې د مسلمانو ټولای پرېښو، جماعت د مسلمینو نه وریا شو، تنها شو، وان جماعت المسلمین من غیر علت، بغیر د څه سبب نه، بغیر د څه وجې نه، فلا صلاة له، دی سړی سره المز نه قبلیږي. یعنی یو سړی چې جماعت سره د مسلمانو ټولي سره د مسلمانو سرکل نه وځي، دایرې نه وځي، که هغه لمنځونه کوي هغه لمنځونه خدای نه قبلوي. اصل شی وحدت بین المسلمین دی. نن که کفارو ته مو چپېړه ورکوي شو، نن که کفار خار و ذلیل کولی شو، هغه واحد راز وحدت بین المؤمنین و بین المسلمین دی چې مسلمان خپل منځ کې متحد شي. که چیرې متحد شوي وی نن به دغه بعد ورځې د مسلمانو ملکونو باندې نه راتللې. دین علاوه بله ښکلې جمله د مولا دغه دی چې قولوا للناس احسن ما تحبون یقال لکم. کوم شای چې ته خپل ځان په باره کې واوري چې بل درته یوه ښه خبره وکړي چې یاره ته هر سړي ارمانه دا دی، ارزوی دا دی چې ما ته یو سړی ښه خبره وکړي، نو بیا ته یا کوشش وکړه چې بل ته تا یوه ښه خبره وکړه، بعد خبره شو ته ما کوه. دا څو روایات اوس ته مو ذکر کړل د مولا امام بقیر علیه السلام، چونکې شهادت حوالې سره و چې تا دا څه مو تاسې که غواړو د امام بقیر علیه السلام د عظیم مکتب نه خبر شو، هغه دا چې د مولا دغو خبرو باندې عمل کوله، د مولا دغو خبرو نه باندې فکر کوله، غور کوله، زده کول، او خپلې زندګۍ حصې جوړول پکار دی. دغه باندې مو تاسې ټوله خوري وکړو، تلاش مو مونده وي چې ما درته صرف دوې نمونې ذکر کړي چې هغه عالم اسلام دپاره چې هغه وخت کې هغه مسلمانو باندې درو خطرناکې طرزونه ته هغه جواب، و د رسول الله احادیثو محفوظ ساتله، و د شاګردانو تربیت، و د بهترین یونیورسټۍ وجود کې راوستلې، د هغه بنی و مبنی چې کوم دی هغه مولا امام بقیر علیه السلام دی. دعا دا کوو چې خدایه د عظیم مولا له خاطره که چا مشکلات دي هغوی مشکلات اسان وګرځولی کړي، چاک بیماران دی هغوی خدای صحتیاب مسافران محفوظ وساتلی کړي. او دا دعا کوو خدای دغې دنیا کې د مولا امام بقیر قبر تعمیر کولی و زیارت آخرت کې موږ ټول د شفاعت نصیب کړي. و آخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.